السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عاصم بن ثابت د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي وو. د دوی والد ثابت بن قیس وو او د دوی د والدې نامه شموس بنت ابو عامر وه. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دوی او د حضرت عبدالله بن جحش ترمنځ مواخات قایم کړی وو او د غزوه احد په موقع چې کله د کافرانو د ناڅاپه سختې حملې په وجه مسلمانانو کې افراتفریق خوره شوه، نو حضرت عاصم د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ثابت قدم پاتې وو. هغوی د رسول الله بیعت د مرګ پر لوز کړی وو او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم نامزد کړي تیراندازو کې دوی شامل وو. د دوی تعلق د اوس قبیلې سره وو او د بدر په جنګ کې هم دوی شریک وو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په ورځ د صحابه‌و نه تپوس کړی وو چې کله تاسو دشمن سره مخ شئ نو هغوی سره به څنګه جنګ کوئ. نو حضرت عاصم عرض وکړو چې یا رسول الله چې کله یو قام دومره راجوخ شي چې هغوی ته زموږ تر هغوی پورې زموږ تیرونه زموږ دا غشي رسي، نو په هغوی باندې به غشي ورولې کېږي او چې بیا چې هغوی موږ ته نور جوخ شي دومره چې هغوی ته هغوی پورې کاڼي رسېدی شي نو بیا په هغوی باندې به کاڼي غورځولې کېږي او بیا هغوی 3 کاڼي په یو لاس کې او 2 بل لاس کې واخیسته او بیا دا وایي چې کله هغوی موږ ته دومره جوخ شي چې زموږ نیزې تر هغوی پورې رسي نو هغوی سره به نیزه بازي کېږي او چې کله بیا نیزې ماتې شي نو هغوی به د تورو په ذریعه وژلې کېږي. نو په دې ورته رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل چې جنګ همداسې کېږي او بیا هغوی وفرمیل چې څوک هم چې قتال کوي جنګ کوي نو د عاصم د ښودلې شوې طریقې مطابق د جنګ کوي. حضور فرمایي چې هغه زمانې کې خو غشي او نیزې او تورې وې چې جنګ به پرې کېده، عمده طریقه وه د جنګ، بلکې کاڼي به هم استعمالېده. د نن سبا په شان نه چې په بېګناهه خلکو باندې بمباري وکړی شي او معصومه خلک او ماشومان پکې ووژلې شي. یو غیر مسلم یو کتاب لیکلی دی او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د جنګونو ذکر یې پکې کړی دی او لیکي چې تاسو په محمد صلی الله علیه و آله وسلم الزام لګوئ چې هغوی جنګونه کړي دي، خو د هغوی په جنګونو کې خو به یو څو سوه کسان یا یو څو زره کسان مړه شوي وي، او تاسو خلک چې ځان ته ترقي یافته او د انسانیت همدردان
وایي ځان ګڼئ چې ترقي یافته یې او د انسانیت همدرده یې، نو تاسو خو صرف په یو جنګ کې او هغه د دویم عالمي جنګ حواله ورکړې ده چې د 7 کروړو نه زیات خلک هم وژلي وو چې پکې اکثریت د عامو خلکو وو. او نن سبا حضور فرمایي چې بدقسمتي دا ده چې مسلمانان هم د دغو خلکو د مدد اخلي لګیا دي او بغیر د څه امتیاز د مسلمانان خپله مسلمانان وژني لګیا دي. بس ځای د دې چې هغوی دغه طریقه چې کله دشمن حمله وکړي، دشمن راجغ شي، نو هغه وخت د هغه سره په مختلفو طریقو جنګ وکړي، دوی په خپله حملې کوي لګیا دي او بې ګناه خلک وژني لګیا دي. یو روایت کې راځي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه د احد په ورځ د خپلې تورې سره واپس راغله او د هغوی هغه توره د قتال په وجه کږه شوې وه او هغوی حضرت فاطمې ته وفرمیل چې دا توره د ستاینې قابله ده، دا د جنګ په میدان کې ښه په کار شوې ده، ښه په کار راغلی ده. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله د هغوی خبره واورېده او دا یې وفرمیل چې که نن تا د تورزنۍ کمال ښودلی دی، نو سهل بن حنیف او ابو دجانه او عاصم بن ثابت او حارث بن سما هم په تورزنۍ کې کمال ښودلی دی. په یو روایت کې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بدر په قیدیانو کې ابو عزا عمرو بن عبدالله چې یو شاعر و په هغه باندې احسان کړی و، هغه آزاد کړی و، ځکه چې هغه دا ویلو چې یا محمد صلی الله علیه وسلم زما 15 لوڼه دي او ما نه بغیر د هغوی هېڅوک هم نشته دی، نو تاسو د هغوی په وجه ما د صدقې په طور آزاد کړئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه آزاد و او په دې ورته ابو عزا ویلو چې زه تاسو سره دا پوخ لوست کوم چې زه باندې نه به تاسو سره جنګ کوم او نه به د جنګ لپاره د چا معاونت کوم. په دې خبره هغوی هغه واپس ولېږلو او بغیر د څه معاوضې پرېښی و. چې کله قریش د احد لپاره راوته، نو صفوان بن امیه راغلو او ده ته وویل چې ته هم موږ سره راځه. نو ده ورته وویل چې ما خو محمد صلی الله علیه وسلم سره پوخ لوست کړی دی چې زه به چې هغوی سره جنګ نه کوم او نه به د جنګ لپاره معاونت کوم او هغوی صرف په ما باندې دا احسان کړی دی او ما نه بغیر په بل چا دا احسان نه دی کړی. نو صفوان ورله دا ضمانت ورکړو چې که هغه ووژلی شو نو د هغه لوڼه به د خپلې لوڼو په شان ساتي او که دا ژوندی پاتې شو نو دله به یو ډېر زیات مال ورکړي، داسې مال چې صرف به همدا او د ده عیال خوري او دا لالچ یې ورله ورکړو چې د فکر مه کوه که ته ووژلی شوې او جنګ کې دې زموږ مرسته کړې، نو که په جنګ کې ته ووژلی شې نو ستا لوڼه به زه د خپلو لوڼو په شان ساتم او که بچ پاتې شو نو ډېر زیات مال به درکوم. نو په دې ابو عزا عرب راغونډولو او هغوی رابللو لپاره ووتو، یعنې دا نه چې صرف په خپله شامل شوی وي بلکې هغه بیا نورې قبیلې او نور خلک یې هم د مسلمانانو خلاف د جنګ کولو لپاره راغونډولو لپاره بیا وتې وو او بیا قریش سره د احد جنګ لپاره هم راوتې وو او بیا هغه جنګ کې قید کړی شوی وو او د هغه نه علاوه په قریش کې بل هېڅوک هم نه قید کړی شوی. نو چې کله هغه ونیولی شو، هغه نه تپوس وشو چې تا خو لوست کړی و، نو هغه وویل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم زه مجبوراً راوتی یم، زما لوڼه دي نو په ما احسان وکړئ. یو ځل بیا ما خبره وکړه چې زما لوڼه دي په ما احسان وکړئ. مخکې هم په احسان باندې پرېښودل شوی و او بیا جنګ لپاره راووتو، د احسان په طور پرېښودلی شوی و. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته په دې وفرمیل چې ستا هغه لوست شو چې کوم دا ما سره مخکې کړی و بیخي نه اوس نشي کېدی. قسم مې ته په خدای چې اوس به ته مکې کې دا نشي ویلی چې ما 2 ځله نعوذ بالله محمد صلی الله علیه وسلم نه دوکه ورکړه او هغه مې بېوقوف جوړ کړو.
یو بل روایت مطابق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې یقینا چې مومن د یوې سوټې نه 2 ځله چیچلی کېږي. بیا وی حکم فرمایلی وو عاصم بن ثابت ته ویلي چې دا ووژنه. نو عاصم ورمخکې شو او د هغه مړی پرېږده. نو د دومره ظلم نه پس داسې احچکنے نه پس چې کله سزا ورکړې کېږي نو بیا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې اعتراض کوونکي اعتراض کوي چې نعوذ بالله هغوی ظلم کړی دی. اوس د هالنډ د سیاستدان چې کوم دی بلډر دا نن سبا د هغوی په ذات باندې ډېرې حملې کوي لګیا دی او که په دغه دنیا کې که خپل ملک کې هم هغه دا خلک د مافیا داسې نمونې وښیي نو بیا به پوه شو چې واقعي د هغوی څه حده پورې په خپل اعتراض کې جایز دي. خو داسې مثالونه هغوی چې نشي وړاندې کولی. د رجی واقعه او د حضرت عاصم ذکر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې هم کړی دی. هغوی لیکي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په 4 هجري کال د صفر میاشت کې خپل د 10 صحابه یو جماعت تیار کړی و، یو ډله تیار کړی و او په هغې باندې عاصم بن ثابت امیر مقرر فرمایلی و. هغوی ته دا حکم ورکړی و چې هغوی د پټ و پټ مکې ته جوخت لاړ شي د قریش حالات دی تپوس وکړي او د هغوی د کاروایو د ارادو نه دوی خبر کړي. خو دغه ډله لا روانه شوې نه وه چې د ازل او د قاره د قبیلو یو څو خلک د هغوی په خدمت کې حاضر شو. عرض یې ورته وکړه چې زموږ قبیلو کې ډېر خلک د اسلام طرف ته رغبت لري او تاسو یو څو کسان موږ سره ولېږئ چې موږ مسلمانان کې د اسلام تعلیم موږ له راکړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د هغوی دا خواهش معلومه کړو نو ډېر خوشحاله شو او هغه ډله چې د خبررسانۍ لپاره تیاره کړې شوې وه هغه دوی سره روانه کړه او لکه اصل کې لکه څنګه چې بیا وروسته معلومه شو چې دا خلک دروغجن وو او د بنو لحیان په لمسون مدینې ته راغلي وو او هغوی د خپل د رئیس سفیان بن خالد د قتل بدل اخیستلو لپاره دا ټول چل جوړ کړی وو چې په دغه باندې به مسلمانان د مدینې نه راوځي نو په هغوی باندې به حمله وکړی شي او بنو لحیان د دغه خدمت په بدل کې ازل او د قاره خلکو لپاره ډېر اوښان د انعام په طور مقرر کړي وو چې د ازل او د قاره د غداران د اسمانو د مکې ترمنځ ورسېده نو هغوی بنو لحیان ته پټ پټ اطلاع واستوله چې مسلمانان موږ سره را روان دي، تاسو راشئ او دوی ووژنئ، د دې وژلو لپاره راشئ. نو په دې د بنو لحیان قبیلې 200 زلمي چې پکې 100 تیراندازه وو هغوی مسلمانانو پسې راووته او د رجی په مقام هغوی راونیول. 10 کسانو مسلمانان هغوی به د 200 سپاهیانو سره مقابله کولی شوه خو مسلمانانو له د وسله غورځولو تعلیم نه دی ورکړی شوی. نو دا صحابیان جغد یو وړوکي شانې غر باندې وخوته مقابلې لپاره تیار شو او کافران چې د هغوی مخې ته خو دوکه ورکولې زبده خبره نه ده نو هغوی دوی باندې اواز وکړو چې تاسو د غر لاندې راشئ او تاسو سره دا پوخ لوز کوو چې تاسو به نه وژنو. نو عاصم جواب ورکړ چې موږ ستاسو په لوزونو باندې هېڅ اعتبار نه لرو او موږ ستاسو په دغه ذمهوارۍ چې کومه تاسو اخلي لګوي په دې باندې موږ نه شو راکوزېدی. او بیا د اسمان طرف ته هغوی مخ کړو دی وایي چې خدایه ته زموږ حالت ګورې لګې ته خپل رسول زموږ د دغه حالت خبر ورسوه. نو د عاصم او د هغه ملګرو مقابله وکړه او په جنګ کې شهیدان شو. بیا هغوی نور دا لیکي چې دغه رجی د واقع په لړ کې دا روایت هم راځي چې کله د مکې قریشو ته دا اطلاع ورسېده چې کوم خلک د بنو لحیان په لاس په رجی کې شهید شوي دي په هغې کې عاصم بن ثابت هم و. نو چونکې عاصم د بدر په موقع د قریشو لوی رئیس قتل کړی و نو ځکه هغوی د رجی طرف ته یو څو کسان خاص ولېږل
هغوی ته دا تاکید وکړو چې د عاصم د سر یا د بدن څه ټوکره د کټ کې ځان سره دې راوړي چې دوی ته تسلي شي او د دوی د انتقام جذبه سړه شي. او په یو روایت کې دا هم راځي چې کوم تن چې د عاصم په لاس قتل شوی و نو د هغه مور سلافه بنت سعد د هغه نظر یې منلی و چې هغه به د خپل د زوی د قاتل په کپرای کې شراب څکي او چای به وڅکي به، خو د خدای پاک تصرف داسې و چې دا خلک چې هلته ورسېده نو دوی وکته چې د عاصم په لاش باندې زړې او د شاتو موچۍ ډېر لوی شمېر کې ناستې دي او په هېڅ طریقه د هغه ځینې نه پاسې لګیا دي، هلته نه لرې کېږي. نو هغه خلکو ډېر کوشش وکړو چې دا موچۍ دی د هغه ځینې پاسې، خو هېڅ کوشش د دوی کامیابه نه شو، بل آخر بیا دوی مجبوره شو ناکامه واپس لاړه. او دې نه پس زر د باران او یو طوفان راغلو او د عاصم لاش د هغه ځینه ځان سره چرته یوړو. او دا لیکلي دي چې عاصم د مسلمانېدو نه پس دا لوز کړی و چې آینده به هغوی هر قسمه مشرکانه څیز نه بیخي پرهیز کوي، ان تر دې چې مشرک ته به لاس هم نه لګوي. نو حضرت عمر ته چې کله د هغوی د شهادت او دغه واقعې خبر ملاو شو نو هغوی دا ویلو چې خدای پاک هم د خپل د بندګانو د جذباتو څومره پاسداري فرمایي چې د مرګ نه پس هم هغه د عاصم دغه لوز پوره کړه او د مشرکانو د مس نه هغوی محفوظ وساتل. حضرت عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه ته هم یو دبر ویل کېږي، یعنی داسې تن چې د موچو په ذریعه بچ کړی شو. نو خدای پاک د مرګ نه پس هم هغوی د هغوی حفاظت د موچو په ذریعه فرمایلی و. حضرت عاصم د هغوی د اصحابو شهادت نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر یو میاشت پورې د سحر لمونځ کې قنوت فرمایلو چې پکې د ریل او د زکوانو د بنو لیان په قبیله هغوی لعنت ویلو. او په یو روایت کې دا هم راغلی دی چې حضرت عاصم د دشمن په مقابله کې به د غشي ویشته او ورسره به دا شعر هم ویل چې الموت حق والحیات باطل وكل ما قضى الإله نازل بالمرء والمرء إليه عائل. مرګ برحقه دی او ژوند بیکاره دی او خدای پاک چې یو انسان باندې کې چې څه فیصله وکړي هغه به نازلیږي او بیا به د انسان دغه فیصله قبلوي هم. او چې کله د حضرت عاصم غشي ختم شو نو هغوی بیا په نیزه جنګ کولو چې هغه ماته شو هغوی بیا توره راویسته او جنګ کې بیا ژوند قربان کړی و. د بل صحابي چې چا به ذکر کېږي هغې دي حضرت سهل بن حنیف انصاري، د دوی والد حنیف و، د دوی د والدې نامه هند بنت رافع و. د مور له طرفه د دوی دوه وروڼه و، عبدالله او نعمان. د دوی په اولاد کې زامن دي اسد، عثمان او سعد. د حضرت سهل اولاد د حضرت سهل اولاد مدینه په بغداد کې مقیم و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی او د حضرت علی ترمنځ موافقت قایم کړی و. او د بدر نه علاوه ټولو نورو غزو کې هم دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل و. حضرت سهل بن حنیف عظیم المرتبت صحابي و، خو د هغوی مالی حالات مضبوط نه و. او د ابن عینه نه روایت دی چې هغوی یعنی حضرت سهل بیانوي، حضور فرمایي چې حضرت ابو عینه بیانوي چې ما ظاهري اورېدلو چې هغه دا وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو نضر په اموالو کې د حضرت سهل بن حنیف او د حضرت ابو تجره نه علاوه انصارو کې هیڅ علم څه برخه نه ورکړې ځکه چې دوی دواړه تنګدسته وو. ابن اسحاق بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې ته چې هجرت فرمایلو نو د هغې نه پس حضرت علی تر 3 ورځو تر 3 شپو پورې په مکې کې وو او د خلکو هغه امانتونه چې کم هغوی رسول کریم ته سپارلي وو هغه هغوی له واپس کړ. او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم له لاړو او هغوی سره
د حضرت کلثوم بن الهدم ریسارو او د سفر دوران یو 2 شپې په قبا کې هم د حضرت علي قیام وو او بیا وی بیانې چې په قبا کې یو مسلمانه ښځه و چې خاوند دی نو او امام به دا کته چې د شپې نه وخت یو تن د هغې ښځې په دروازه راځي دروازه ورته ټکوي او چې ښځه بهر راشي نو سړی ورله څه ورکړي هغه ترېنه واخلي نو هغوی فرمایي چې ما ته په دغه معامله شک شو ما ښځې ته وویل چې یا د خدای بنده دا سړی څوک دی چې هره شپه ستا په دروازه راځي او ته بهر راشي نو دا تاله څه څیز درکړي او زه نه یم خبر چې هغه څه څیز وي خو ته یوه مسلمانه ښځه یې ستا خاوند هم نشته نو ستا داسې د شپې بهر راوتل او یو پردي سړي سره داسې خبرې کول او څه څیز ترې اخیستل دا ټیک خبره نه ده نو هغې ښځې وویل چې دا سهل بن حنیف دي او دوی ته معلومه ده چې زه یوازې ښځه یم او زما څوک نشته نو ځکه چې ماښام شي نو دوی د خپلو خلکو د خپل د کم خپلوان چې کم دي د هغې بوتان مات کړي او مال یې راوړي او راکړي چې زه د دا وسوځوم او ابن اسحاق بیانوي چې حضرت علي د حضرت سهل وفاته پورې دا واقعه به د هغوی بیانوله یعنې په خپلو خلکو کې د شرک ختمولو لپاره هغوی دا ترکیب استعمال کړی و حضرت سهل بن حنیف هغه عظیم المرتبت صحابیانو کې شامل وو چا چې د احد په ورځ ثابت قدمي ښودلې وه او هغه ورځ هغوی د مرګ په لوظ باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیعت کړی و او هغوی تر هغه وخته رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته لکه د یو ډال ولاړو ثابت قدم ولاړو چې د دشمن د سختې حملې په وجه مسلمانان خواره شوي وو نو هغه ورځ هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه غشي چلولي وو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو چې نبلو سهل فإنه سهل چې سهل غشي ورکړي ځکه چې غشي چلول د هغه لپاره یو آسان کار دی بیا دا بیانېږي چې غزول یو ماهر نیزه‌باز و یهودي او د هغه به چې کومه نیزه غورځوله نو هغه به تر هغه ځای پورې رسېده چې چېرته د نورو نیزې به نشوې رسېدی نو د بنو نظیر د محاصرې په ورځو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره یوه خیمه تیاره کړې شوه او غزول پې نیزه ویشتې وه چې تر هغې خیمې پورې رسېدلې وه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابهو له حکم ورکړی و چې دا خیمه د هغه ځای نه لرې کړی شي او بیا د هغې ځای بدل کړی شو نو دې نه پس حضرت علي دغه تن پسې لاړه او هغه غزول د یوې ډلې سره د مسلمانانو یو لوی سردار د قتل په اراده راوتو لګیا و یعنې هماغه نیزه‌باز حضرت علي هغه چې موقع بیا مونده نو هغه یې ووژلو او د هغه سره رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې کړو او هغه سره چې کوم خلک و هغه وتښتېدو نو د دغه خلکو د سرکوبۍ لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت علي په قیادت کې د 10 کسانو باندې مشتمله یوه دسته روانه کړې وه چې د دغو خلکو تعقیب کړی و هغوی وژلي وو دې لپاره چې هغوی د جنګ لپاره پټ په پټه حمله کولو د قتل په نیت وتي وو په دغه دسته کې چې کومه حضرت علي سره تللی و حضرت ابودجانه او حضرت سهل بن حنیف هم شامل وو حضور فرمایي چې یو ورځ هم داسې نه وه چې په ارام او په سکون په هغه زمانه کې به تېرېده هره ورځ به دشمن د حملې کوشش کولو او چې دا بیا ووژل شي نو داسې دشمنانو سره بیا هم دا سلوک کېدل پکار و رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فتح خیبر نه پس د وادي قرا طرف ته روان و او چې کله هغوی هلته ورسېده نو یهود د مخکې را جنګ لپاره تیار وو نو په تیرانو یې د هغوی استقبال کړی و او مسلمانانو باندې غشي ویشتل شروع کړی و
نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم غلام چې نامه مدم واغه د هغوی د اس نه په جواب کوزوله نو هغه داسې یو غشو چې ویشتلی شوی هغه په هغه ولګېد او هغه مړ شو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فورا د صف بندۍ حکم ورکړو او د بیرغ حضرت سعد بن عبادله ورکړو او یوه جنډه حضرت خباب بن منذر بل حضرت سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه او درېیمه حضرت عباد بن بشر له ورکړې وه. د دغه جنګ په نتیجه کې دا ټوله علاقه د مسلمانانو قبضې ته راغلې وه او دلته فتح مسلمانانو ته نصیب شوې وه او خدای پاک د دې ځینه ډېر زیات مال مسلمانانو له عطا کړی و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم دلته د 4 ورځو پورې قیام فرمایلی و او په صحابهو کې غنایم تقسیم کړي وو او د دې ځای چې کومې ځمکې وې او باغونه وو نو هغه هم یهودیانو ته په قبضه کې پاتې کړي وو او د فتح نه پسې چې کومې ځمکې او باغونه وو هغې هم هغوی خلکو سره پرېښو خو د خپله طرفه په هغې باندې یو عمل مقرر کړی و. نو حضور فرمایي چې د دشمن سره د صرف دا هم یو ډېر اعلی مثال دی چې د هغې ملکیت هغې سره و او څه ټکس یا څه محصول به ترېنه یوه برخه په طور یو څه محصول به ترېنه اخیستلی کېدو. د هغې زمانې د رواج مطابق که داسې دشمن په مال او په جایداد باندې به قبضه مو کړی شو نو هېڅ به حرج پکې نه و خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم احسان کړی په هغوی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې کله د شام د سوریه ملک فتح شو په خپل کتاب سیرت خاتم النبیین کې چې کله دا ملک فتح شو او د هغه ځای چې کومه عیسوي آبادي وه هغه د اسلامي حکومت د لاندې راغله نو یو ورځ چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابي سهل بن حنیف او قیس بن یو ورځ چې د رسول کریم صحابه سهل بن حنیف او قیس بن سعد د قادسیې په یو ښار کې چېرته ناست وو نو هغوی سره یو د هغوی مخې نه د یو عیسوي جنازه تېره شوه نو دا دواړه اصحاب د هغه جنازې په تعظیم کې ودرېده نو یو مسلمان چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحبت یافته نه و او د دغو اخلاقو نه ناشنا و چې کوم اسلام ښیي نو هغه چې دا وکتل نو ډېر حیران شو او سهل او قیس ته دا و چې دا خو د یو ذمي د عیسوي جنازه وه نو هغه ورته جواب ورکړو چې موږ خبر یو خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم همدا طریقه وه چې به د غیر مسلمو جنازې هم چې وکتې نو راپاوسېده او دا به فرمایل چې آیا په دې کې د خدای پاک پیدا کړی ژوند نه و نو دا یوه طریقه ده د انسانیت د احترام او د مذهبونو ترمنځ د نفرتونو د ختمولو چې بنیاد رسول کریم صلی الله علیه وسلم ایښی و او هغه اسوه حسنه بیا صحابه هم خپله کړې وه. ابو وائل روایت کوي چې موږ په سفین کې وو او حضرت سهل بن حنیف ودرېده او دا وایي چې خلک ځان په غلطۍ ګڼي ځکه چې موږ د حدیبیې په واقع کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وو او که موږ د مقابلې صورت کتې نو ضرور به مقابله کړې وی خو په دې کې حضرت عمر بن خطاب راغله هغوی دا وایي یعنې د حدیبیې د واقعې ذکر کېږي چې یا رسول الله یا موږ په حق نه یو او دا کافران په باطل نه دي نو هغوی وفرمیل چې ولې نه دي نو هغوی بیا ورته وویل چې آیا زموږ مقتولان په جنت کې او د هغوی مقتولان په اور کې نه دي نو هغوی ورته وفرمیل چې ولې نه دي نو حضرت عمر وویل چې موږ ولې بیا د خپل دین باره کې داسې ذلت به برداشت کړو چې صلح ته ولګېږو د حدیبیې په ورځ آیا موږ دلته نو همداسې لاړ شو واپس تر دې چې خدای زموږ د دې ترمنځ فیصله ونه کړي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د خطاب زویه زه د خدای رسول یم او خدای پاک ما بیخي نه ضایع کوي چېرې بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ولاړه او هغوی ته هغه څه و چې کوم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کړي و حضرت ابوبکر هم ورته وفرمیل چې هغې د خدای پاک رسول دی خدای پاک به بیخي هغوی چې نه ضایع کوي. بیا مخکې لیکي بخاري کې لیکلی دی حدیث دی چې بیا سوره فتح نازل شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته هغه تر اخره پورې واورولو او حضرت عمر دا وویل چې یا رسول الله آیا دا فتح ده نو ورته وفرمیل چې او د دغه حدیث په شرح کې حضرت سید ولی الله شاه صاحب لیکي چې سفین د عراق او د شام ترمنځ د یو ځای نوم دی او د حضرت علي او د حضرت معاویه ترمنځ دلته مقابله شوې وه
او چې کله د حضرت معاویه د فوج د خلکو دا محسوسه کړه چې هغوی بیلي لګیا دي، نو هغوی قرآن مجید اوچت کړه او دا وایي چې قرآن مجید د حکم کړی شي او فیصله دې وکړی شي. نو په دې باندې جنګ بند شو او د حضرت علي له طرفه د جنګ بندۍ اعلان وشو. د ځینې خلکو له طرفه بیا په جنګ بندۍ باندې اعتراضونه هم کېده، نو حضرت سهل د حضرت علي له طرفه شریک وو. نو هغوی دا وایي چې اتهموا انفسکم، چې خپله رایې سمه مه ګڼئ، ځکه چې دې نه مخکې د صلح حدیبیې په موقع حضرت عمر ته هم غلطفهمي پیدا شوې وه. په آخر واقعاتو دا وښودل چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم استقامت او د هغوی ایفای عهد له د لوز پوره کولو چې کوم خاصیت هغې له برکت ورکړی شو او هغوی د خطرې نه محفوظ شو. نو هغوی بیا دا وایي چې خلک چې کومه خبره کمزوري او ذلت ګڼي لګیا دي، نو خدای پاک همدغه خبره خلکو چې کومه خبره کمزوري او ذلت ګڼله، نو خدای پاک همغه خبره د قوت او د عزت سبب جوړه کړه. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په هر وړې او لویې خبره کې د معاهدې پابندي د نظر وړاندې ساتلې وه. خو دلته خو دوکه شوې وه او هغه نتیجې نه وې راوتې. خو مؤمن ته همیشه حسن ظن ساتل پکار دی، او چې کومې معاهدې د خدای پاک په نامه شوي وي، نو کوشش کول پکار دی چې هغه دې وکړی شي. ټول څیزونه چې وکتې شي، همدا د مؤمنانو شان دی. خو بهرحال 2 ځله دوکه نه ده خوړل پکار. او هلته خو خدای پاک رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ویلي وو. نو همدا بیانې حضرت سهل چې که معاهده کېږي، جنګ بندي کېږي، نو موږ ته د صلح حدیبیې واقعه وړاندې ساتل پکار ده. د حضرت سهل بن حنیف نه روایت دی چې هغوی دا بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم زه مخاطب کړم او ما ته فرمایلي چې ته د مکې طرف ته زما پیغمبر شه، زما پیغام یوسه هغوی له او زما سلام به ورته ورسوي او دا به ورته ووایي چې د خدای رسول تاسو ته د 3 خبرو حکم ورکوي. یو دا ده چې د خپل د پلار نیکه قسمونه مه خورئ، د پلار نیکه قسمونه خوړل منع ده، ګناه ده. او چې کله تاسو د قضای حاجت لپاره کښېنئ، نو خپل مخ او خپل شا د قبلې طرف ته مه کوئ، یعنې شمالاً جنوباً کېناستل پکار دي. همدغه شان 3 نصیحت دا فرمایلی و چې په هډوکي او په څپیاکو استنجا مه کوئ. نو په دې کې هم ډېر لوی حکمت دی چې ډېر قسمه بکټریا په هغوی کې وي چې د انفیکشن بیا خطره وي. او نن سبا خو د ټیشو د اوبو رواج دی، خو په هغه زمانې کې په ځنګلونو کې به کاڼي او هډوکي وغیره به هم استعمالېده چې هغې نه هغوی بیا دې منع کړي دي. لکه څنګه چې مخکې هم ذکر شوی دی د حضرت علي په واقع کې چې هغوی دا وایي چې نن خو زما تورې کمال کړی و. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عاصم بن ثابت او د سهل بن حنیف باره کې هم دا فرمایلي و چې نن د هغوی تورو هم ډېر کمال ښودلی و. او بیا چې کله د حضرت علي رضی الله تعالی عنه بیعت شوی، نو حضرت سهل هم هغوی سره و. او حضرت علي چې کله د بصرې لپاره روان شو، نو حضرت سهل هغوی خپل قایم مقام مقرر کړي وو او هغوی د حضرت علي سره په جنګ صفین کې هم شامل وو. او حضرت علي دوی د فارس والی مقرر کړي وو، خو د هغه ځای خلکو بیا دوی هلته نه وباسلي وو چې په دې باندې بیا حضرت علي حضرت زیاد هلته لېږلي وو چې د هغوی نه بیا د فارس خلک راضي وو او مصالحت یې کړی او خراج یې ورکړی وو. حضور فرمایي چې دې لپاره نه وباسلي چې نعوذ بالله دوی به څه غلط کار کولو، بلکې مختلف طبیعتونه وي د انسان او د هر چا مختلف خصوصیات وي. نو په دغه لحاظ حضرت زیاد په بهتر رنګ کې د فارس خلک کابو کړی شو، بیا د هغوی ترمنځ د مصالحت هم وشو او خراج یې وصول کړی وو. حضرت سهل بن حنیف وفات د جنګ صفین نه په واپسۍ باندې په کوفې کې په 8 هجري کال کې شوی وو او د هغوی د جنازه حضرت علي کړی وو. حضرت انس بن معطر بیانوي چې کله حضرت سهل بن حنیف وفات شو، نو حضرت علي د هغوی جنازه کولو لپاره میدان ته تشریف راوړو او د هغوی په جنازې په منځ کې هغوی 6 تکبیرونه ویلي وو. نو دا خبره د ځینو خلکو نه وه خوښه شوې، نو هغوی ته بیا وویلی شو چې حضرت سهل بدري صحابي وو. او چې کله د هغوی جنازه د جبانه په مقام ورسېده، نو حضرت قرظه بن کعب خپلو یو څو ملګرو سره
راورسېده. هغوی حضرت علي په خدمت کې عرض وکړو چې یا امیر المؤمنین مونږ د سهل په نماز جنازه کې د حضرت سهل په جنازه کې مونږ نه وو شامل شوي، نو په دې باندې هغوی ته د جنازې کولو اجازت ورکړو او بیا د حضرت کرزي په امامت کې حضرت سهل د جنازې موضوع کړی شو. د دریم صحابي چې ذکر به کېږي هغه د حضرت جبار بن صخر، دوی د صخر بن امیه زوی وو او دوی د اویاو انصارو سره د بیت عقبه ثانیه کې دوی شامل وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی او د حضرت مقداد بن عمرو ترمنځ مخالفت قائم کړی وو او د بدر په موقع د دوی عمر 22 کاله وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خارص یعنی د کجورو د پیداوار اندازه کوونکي جوړ کړي وو او خیبر وغیرہ ته به لېږل. د دې وفات د حضرت عثمان په دور کې په 13 هجري کال کې مدینې کې شوی و. د وفات په وخت د دوی عمر 22 کاله وو. حضرت جبار د بدر د احد او خندق نه علاوه په ټولو غزواتو کې یعنی دوی سره دې غزواتو کې هم هغوی شریک شوي او په نورو ټولو غزواتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وو. حضرت جبار بن صخر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، هغې بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله هغوی د مکې طرف ته روان وو چې مونږ به څوک داسې چې مخکې اسایه مقام ته ورسي او زمونږ تر هغه ځای پورې رسېدو پورې د هغې چې کوم حوض دی د هغې سوري به په خټه سم کړي او هغه فراخ کړي او پای کې اوبه ډکې کړي. ابو اویس یو راوي دی، هغوی دا وایي چې دا هغه ځای و چې کوم ځای چېرته چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مونږ لېږلي وو. او راوي وایي چې حضرت جبار دا وایي چې حضرت جبار بیانوي چې زه په دې باندې چې دا مې واورېده نو زه ودرېدم او عرض مې وکړو چې زه به دا خدمت ترسره کوم. نو هغوی وفرمیل چې ته اسایه ته ځان ورسوه او د هغې د حوض مرمت وکړه او هغه ډک کړه. وایي بیا په ما باندې د خوب داسې غلبه شو، زه اوده شوم او زه بیا هغه تن راپاڅولم چې د چا اوښه د هغې د لاسه وته، یعنې ډېر تیز په تیزۍ هلته رسېدلې وه او هغه ودروله چې تر حوضه ونه رسي، یعنې اوښه چې کومه وه هغه د اوبو طرف ته روانه وه. نو هغه تن ما ته وایي چې یا حوض والا په خپل حوض ورسه. نو ما څه وکتل چې دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم وو. نو ما ورته عرض وکړ چې ښه جي. دوی بیانوي چې بیا حضور خپله اوښه هلته ودروله او بیا وی راتاو شو او هغه یې کېنوله او بیا وی فرمیل چې لوښی روړه او ما سره راشه او بیا ما لوښی راواخیستو، هغوی پسې شوم. نو هغوی بیا چارندام وکړو، ما هم هغوی سره چارندام وکړو. بیا هغوی لمونځ لپاره ودرېده او زه د هغوی ګس طرف ته ودرېدم. نو هغوی د هغه ځای ته رسېدو نه مخکې لومړی هغوی کار دا کړو چې اودس چارندام یې وکړو، د نفل کولو لپاره ودرېده. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې کله زه ګس طرف ته ودرېدم نو هغوی زما لاس ونیولو او زه یې خپل ښي طرف ته ودرولم، یعنې نفل دوران هم چې هغوی ته خیال راغلو چې دوی ولاړ دي، دوی د ګس طرف ته ولاړو. نو هغوی فوراً د هغوی لاس ونیولو او ښي طرف ته یې ودرول. چې کله سره د جمع لمونځ کېږي لږ یو 2 کسان وي نو بل ته پکار ده چې امام سره د ښي طرف ته ودرېږي. نو چې مونږ لمونځ وکړو، مونږ لمونځ کړو چې نور خلک هم راورسېده. د بدر په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا فرمایلې وه چې اللهم اکفني نوفل ابن خویلد، چې یا خدایه د نوفل بن خویلد چې د مکې د قریش د مشرکانو یو سردار و، د هغه مقابلې کې ما لپاره کافي شه. حضرت جبار بن صخر هغه رانیولی وو او حضرت علي هغوی له لاړو هغه یې ووژلو. نو دا دعا دغه شان چې کله بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې د نوفل څه خبر دی، څوک خبر لري، نو حضرت علي عرض وکړو چې ما ووژلو. نو په دې باندې هغوی دا دعا وکړه چې ټول تعریفونه د خدای پاک لپاره دي چې چا په خپل جناب کې زما دا دعا قبوله کړه. ډېر سخت دشمن و هغه
ځکه خدای پاک ته دوی ویل رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا کړې وه چې ما لپاره کافي شه او بیا خدای پاک د هغه د قتل سامان پیدا کړ. بیا یو روایت کې راغلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت فرمایلو نو د هر تن دا خواهش و چې هغوی د هغې کړی ایثار شي او دې باره کې ډېرې حوالې راغلي دي. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به دا فرمایي چې چېرته چې زما اوښه کښېني نو ملته به زما قیام وي او کله چې دا اوښه د مدینې د کوڅو نه تېرېده نو هر تن به هغوی ته عرض کولو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کره ایثار شي. خو هغوی به همدا فرمیل چې دې لاره پرېږده او ده له حکم ورکړی شوی دی دا به په خپله کښېني د خدای پاک په مرضي. ان تر دې چې د هغوی هغه اوښه چې روانه وه نو چې چېرته چې اوس د مسجد نبوي دروازه دلته ورسېده نو د جومات د دروازې والا چې کوم ځای دی هلته کښېناسته او چې کله دا اوښه کښېناسته نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحي د نزول کیفیت طاری شو او هغوی له په اوښه باندې تشریف فرماوه. بیا هغه اوښه راپاڅېده او بیا لږه مخکې لاړه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ازاده پرېښې وه او بیا هغه هملته کښېناسته او خپل سټه خپل مری په ځمکه کېښوده، سر یې ټیټ کړو په ځمکه یې کېښودو. نو په دغه موقع د جبار بن سخر په دغه امید چې دا اوښه د بنو سلمه کوڅې ته لاړه شي هلته دې ودرېږي د هغې د راپاڅولو کوشش وکړو خو هغه راپانڅېده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم راکوز شو او ویې فرمایل چې انشاءالله همدلته به زموږ قیام وي او بیا هغوی د دغه آیت تلاوت فرمایلو چې وقل رب انزلني منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین چې زما ربه ته د یو برکتي د کوزېدو ځای کې زه راکوز کړم او ته راکوزونکیو کې د ټولو نه بهتره یې. بیا هغوی وفرمایل چې ټولو نه زیات جوخت دلته څوک د حضرت ابو ایوب انصاري عرض وکړو چې یا رسول الله دا زما کور دی او دا زما دروازه ده او موږ ستاسو په اجازه دننه کېښوده. نو هغوی وفرمایل چې راځئ زموږ د آرام لپاره زموږ د آرام ځای تیار کړئ. نو بیا هغوی لاړو د هغوی د آرام لپاره ځای تیار کړو. شاذ بن قیس یو بوډا سړی او سخت کافر او مسلمانانو سره سخت کینه او بغض لرلو. هغه یو ځل د مسلمانانو په یوې ډلې تېرېدو داسې چې هغوی ناست یو بل سره خبرې کولې او چې کله ده وکتل چې دوی دونه په مینه او په اتحاد او په صلح ناست دي او خبرې کوي لګیا دي او د مینې او د محبت او په خوشحالۍ ناست دی او چې کومه مینه محبت او خوشحالي دي ته د جاهلیت د دشمنۍ نه پس د اسلام په وجه ترلاسه شوې وه دا د صلحې چې کومه فضا وه دې نه مخکې د دوی تر منځ دشمنۍ وې خو د اسلام په وجه دوی ته د صلح او د یو بل سره د مینې او د محبت د سلوک توفیق ترلاسه شو. نو هغه چې دا ولیدو نو ډېر غوسه شو چې دا خلک چې مسلمانان شوي دي نو خدای پاک د دوی زړونه میلاو کړه. نو شاذ بن قیس د بنو قیله سردار په دغه علاقه کې ناست و او چې کله دې سره میلاو شو نو دوی وایي چې موږ ته خو قرار نشي نصیبېدی دا څنګه کیدی شي چې دا دواړه دشمنۍ چې وي هغه په دوستۍ کې دې بدلې شي بلکې په مینه او په محبت کې دې بدلې شي. نو هغه یهودي هلک چې ده سره و هغه په دغه کار ولګولو چې دې سره د لاړ شي کښېني او د جنګ باز او د دې نه مخکې چې کوم حالات و د هغې ذکر د ورسره شروع کړي او هغه شعرونه دې ورته واورئ چې کوم دوی د یو بل خلاف پیلې همدغه دوه مختلفې قبیلې چې وې نو هغوی هم هغه شان وکړو او بیا یوې قبیلې چې په جنګ کې د بلې قبیلې خلاف چې کوم شعرونه ویلي وو نو هغه یې ورته وویل. نو دغه خبرې خو د هغوی په سینو کې لکه اور ولګولو او هغوی یو ځل بیا هم هغه د جاهلیت شعرونه چې واورېده نو د جاهلیت زمانه بیا په هغوی کې راغله او په هغه بلې قبیلې والا ورته ووایي چې زموږ شاعر په دغه ورځ داسې داسې ویلي وو هغوی به خپل هغه کوم جاهلانه شعرونه وو هغه یې ورته واورل او بیا بله قبیلې دا ووایي چې زموږ شاعر په دغه ورځ دا ویلي وو. هغه مطلب یو وخت و چې دوی په مینه او محبت ناستو خبرې کولې او بیا د دغه فتنې په وجه بیا دوی یو بل سره تلخ کلامي شروع کړه جګړې شروع کړې تفاخر کول شروع کړو ان تر دې چې په دې کې دوه کسان حضرت اوس بن قیس او حضرت جبار بن سخر یو بل سره په جنګ شو او یو بل ته وایي چې که ته غواړې نو موږ به اوس د جنګ آغاز وکړو. تر دې خبرو ورسېده او دواړه ډلې په غوسه کې د جنګ ځای دوی هغوی ټاکل شروع کړی وی
او د جاهلیت د زمانې دعوې شروع کړې. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې خبر ورسېده نو هغوی اوس او خزرج ته راغله او هغوی سره مهاجرین صحابه هم وو. هغوی فرمایل چې د مسلمانانو ډلې د خدای پاک تقوا خپله کوي، د خدای پاک تقوا خپله کوي. تاسو هم د جاهلیت دعوې کوئ، حالانکې زه ستاسو ترمنځ موجود یم او خدای پاک تاسو له اسلام طرف ته هدایت درکړی دی او د دې په ذریعه تاسو ته عزت بخښلی دی او تاسو ته د جاهلیت معامله ختمه کړې ده، تاسو د کفر نه بچ کړي او تاسو کې مینه پیدا کړې ده یو بل سره. نو تاسو آیا تاسو بیا د مخکې په شان کفر طرف ته ځئ؟ نو صحابه کرام خبر شو چې دا یو شیطانی وسوسه ده او د دشمن یو چل دی. نو هغوی خپله وسله وغورځوله او په ژړا شو او د اوس او د خزرج چې کوم خلک وو هغوی یو بل ته تر غاړه وته او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته سر تسلیم خم کو او بیا د اطاعت اقرار وکړو، واپس شو. نو خدای پاک د دوی د دشمن شاز بن قیس چې کوم لګولی و اور هغه یخ کو او دا آیت هم نازل شوی و چې قل یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون. قل یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. چې دوی ته ووایه چې یا اهل کتاب تاسو ولې د خدای پاک د آیتونو انکار کوئ، حالانکې خدای پاک په هغه څه باندې ګواه دی چې څه تاسو کوئ. ووایه ورته چې یا اهل کتاب تاسو هغه څوک چې ایمان راوړی دی ولې د خدای پاک د لارې نه ودروئ او دا غواړي چې د هغه په لاره کې کجي پیدا کړي، حالانکې تاسو په حقیقت باندې ګواه یې او خدای پاک چې څه تاسو کوئ د هغه نه غافل نه دی. حضرت اوس بن قیسی او حضرت جبار بن سخر چې کوم د هغوی ملګري وو هغوی د شاس په لمسون د جاهلیت د زمانې په شان مظاهره کړې وه. نو داسې خلکو باره کې بیا دا آیت هم نازل شوی و چې یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. چې یا خلک چې ایمان هم راوړی دی که تاسو د هغو خلکو چې کتاب ورکړی شوی و په هغوی کې د یوې ډلې اطاعت وکړو نو هغوی به ستاسو د ایمان راوړو نه پس یو ځل بیا کافران کړي او تاسو څنګه انکار کولی شئ په داسې حال کې چې په تاسو باندې خدای پاک آیتونه ویلي کېږي او تاسو کې د هغه رسول موجود دی او څوک چې ښه به مضبوطی خدای پاک ونیسي ښه ټینګ ونیسي نو یقینا هغه د صراط مستقیم طرف ته ورله هغه له هدایت ورکړی شوی دی. نو بهرحال دا حالت و د دغو صحابو چې یو وخت هغوی د شیطان په دوکه کې خو راغلو خو چې کله ورته احساس ورکړی شو او کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وویل چې تاسو ولې د جهالت طرف ته واپس روان یې نو فوراً پکې ندامت پیدا شو او د صلح طرف ته هغوی قدم پورته کړو بلکې د مینې او د ورورولۍ اظهار یې هم وکړو. نو دا نمونې وې او نن سبا خلک چې کوم په وړه خبره په د دروغ غیرتونو په ناونو کې مبتلا شي د هغوی لپاره دا یوه ډېره عظیمه وسوه ده او که هغه خلک چې د یو بل د وینې تږي وو او هغوی لکه د وروڼو شو نو اوس چې کم خلک یوه کلمه وایي نو هغوی ولې او په یو جومات کې پیدا دي دا خلک نو دوی ولې خپله ناونه نشي ختمولی. ډېر داسې معاملات راځي د دروغو ناونو په وجه چې رنجشونه روان وي خفګانونه او تر میاشتو کلونو پورې روان وي. ځینې هلکان دا لیکي چې زموږ د خاندانونو د یو بل نه خفګان په وجه اوس چې کوم نوی کول دی هغوی یو بل سره رشتې جوړول غواړي خو د خپلو د مشرانو په وجه دا نشي قایمېدی. نو دغو خلکو له عقل کول پکار دی چې خدای پاک ځکه چې خدای پاک هم دا تعلیم ورکړی دی چې د مینې او د محبت تعلیم دی د یووالي تعلیم دی او یو قام یې جوړ کړی دی. نو چې یو قام یې موږ جوړ کړی نو د یو قام په طور موږ ته اوسېدل هم پکار دی او د دروغو عناونو کې یو ځل بیا نه دي ډوبېدل پکار. خدای پاک د ټولو عقل ورکړي. یو روایت دا هم دی چې کله چې حضرت عمر د خیبر نه یهودیان راویستي وو نو پخپله هغوی
د انصارو مهاجرینو سره چې پکې حضرت جبار بن سخر او حضرت یزید بن ثابت هم شامل وو د خیبر لپاره روان شوي وو. دوی دواړو به د خیبر د پیداوار تخمینې لپاره تله او دوی دواړو د هغه تقسیم مطابق چې کوم مخکې و د هر چا برخه بېله کړې وه. د وادي قرا د تقسیم په وخت حضرت عمر که نور اصحابو له برخه ورکړې وه نو ورسره یوه برخه حضرت جبار بن سخر له هم ورکړې وه. نو دا وو د دغو صحابه ځینې حالات. خدای پاک دې د دوی درجات مدام اوچت ساتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.